د دکاندار په دکاندارۍ کې د آرامتوب او د بجلیګر بابا خبره په صحیح پښتو کې راته وایم او په سوچه پښتو کې راته وایم چې ټول بېوسه آرامیان یو، بېوسه آرامیان یو، بېوسه چې د چا څونه وس رځي هغه په آرامتوب او پر عدالت کې مخکې دی. که هغه سپین ږیری دی او که هغه تور ږیری دی، که هغه په هره شعبه کې دی، بس هغه د لاسه به خوالي کېدی نه شي، هغه د خوالي په خمبیر کې د هغه نه دی هغه ګلې کوي چې چاله مې دوکه نه ورکړې، د چا به د راغورځولو کوشش مې نه کړی، چاله مې بېعزتي نه کړی، چا سره مې فراډ نه کړی، په چا څوک مې دردولی نه دی، د چا د کوکۍ نه مې ازار ایستی نه دی. قسم دی که زمونږ خوا یخېږي، زمونږ خوا نه یخېږي. د پښتو په اعتبار سره کارونه د بې پښتو کوو او نوم مو لره پښتو ورکړی دی. وی دا پښتو ده، پښتو نه ده، سور جهالت دی، سور جهالت دی، سور جهالت. نوم هم د پښتو ګرځولې ده. یار سره یاري کول کې پښتو کې، خو ورور سره په ورورولۍ کې پښتو نه کې. یار باندې خرچې کې، خو ورور دی کمزوری دی، بیمار دی، ناتوان دی، خور دی، دا یتیمانان ورته یتیمانان دي ورته خوري نه بچي، یتیمانان ریرونه دي، چېرته هغوی له د شفقت لاس په سر ایښی دی. د یتیم سره د څونه بد سلوک روان دی. مرغو ته ډوډۍ چوم وي په دې به مې الله بخي، او د الله پاک بندګانو سره ظلم کوم. د الله بندګان نه په اور کې ولاړ دي، په اور کې. که ګاونډي دی نو ګاونډ ته اور کې دی، که د پټي ګاونډي دی د پټي ګاونډ خراب دی، او که د دکان ګاونډ دی دکان ګاونډ هم خراب دی، او که د مارکیټ ګاونډ دی او کور ګاونډ دی هرانه اور کې ولاړ دي. او دا وظیفه د ټولو پښتنو په خوله جاري ده چې چاته ووایې که نه. لکه نن هغه د احادیثو مبارکو په بنیاد باندې خو نبي علیه السلام پیشنګویي 1400 کاله مخکې کړې وه. اوس والله علم چې هغه حالت لا راغلی دی او که نه دی راغلی. خو دا پیرس برګان وایي یاره نن هغه سورجګرهن و، نور تندر نیولی و. نو دا سورجګرهن که په 8 اپریل وي، لکه دا د مخکې نه دا خبره را روانه وه چې 8 اپریل ته به داسې راځي، حالات به جوړېږي. خوا به په پاکستان ځکه نی چې پاکستان کې ورځ د امریکا کې شپه ده، نو چې دلته کله د شپې حالت شي نو هلته به ورځ شي، نو په هغه ریاستونو کې به وي. خو دا سورجګرهن دا د سره وجې راځي، د دې وجوهات څه دي؟ مذهبي اعتبار سره علما پې پوهېږي او دنیاوي اعتبار سره پې ساینس واله پوهېږي. خو بهرحال د الله جل شانه خپل یو نظام دی، چلی یې. مبارک شپې ورځې دي رونو، او ما او تاسو ته الله غواړي چې سوچه سې سوچه شئ، سوچه. نه مې جوټهوالی خوښ دی او نه به راله جوټه راځې. سوچه مې پیدا کړې او سوچه به ژوند تېروي او سوچه به راله راځې. اسانه پښتو ځکه وایم چې اوس که موږ وایو چې یاره داسې حالت کې او داسې کیفیت کې او د عربۍ هغه لغت او الفاظ هم درته وایم، نو اکثر خلک وایي چې استاد جي را باندې خپل علم خرڅوي. بس زما دغه سیده ساده څو خبرې او دغه سیده ساده کلام مې دی، که د یو بني آدم په عمل کې مراله بشمول زما، نو زمونږ بیړه پې پار کېږي. که یو خبره باندې عمل راغی په یو حق کې موږ د ادا کوونکي جوړ شو چې د تور سر او د سپین سر هم لاندې کړی دی، مشر ورور د کشر ورور نه جایداد لاندې کړی دی، د مشرۍ په اړ کې په ټول جایداد قابض دی، دی پې ملکي کوي او بل ورور یې دیاړي کوي، بل ورور یې په دیاړۍ ځان ساتي او دی په ملکۍ په جایداد دی ملکي کوي، خاني کوي. نو که ورته ووایي چې تقسیم دله کوو، نو یاره د خو مشر ورور یم او د پلار کردار کوم، غم خادم والا کوم، خدای دې د هغه خادي په توپ او لګوه، نو هغه له هم څه ورکړه که نه. هغه دیاړۍ پسې ګرځي، په مزدورۍ خپل بچي پالي او د پلار په جایداد باندې تا ټوله قبضه اچولې ده مشرۍ په اړ کې. دا ظلم دی، دا زیاتې دی، دا رشتې ته نقصان رسول دي، دا د رور حق تلفي ده. او الله به د دې رور نه، د دې مشر رور نه، که دی جونه کوي او که دی عمرې کوي، که دی له چا جنازې له دي او که لاس نیولو له دي، که دی له چا جرګو کې دي او که مرکو کې دي، خو د دې ظلم تپوس به دې کوي چې یو ورور دی یو شان دی او ته پکې بل شان یې. ولې بل شان یې؟ څه چل دی؟ د پلار میراث کې د رور حصه تا سره نه کېده، د خور حق تا سره نه کېده. رونه په خپلو کې جایداد تقسیم کې دغه کوټه د مار او دغه کوټه د مار، او دې کې کړی ډېر دي او دې کې برګي ډېر دي او دې کې ورونه ډېر دي، او
په دې ما دونه خرچه کړې وه مال ترکاڼ له ورکړې وه خو د خور پکې چاډو دا تپوس نه که چې خورې ستا به پکې کومه کوټۍ د بیبې نه چا تپوس نه که چې ستا به پکې کومه کوټۍ بس دا د بریتو نه وینې ساتي او ځان ته پښتانه وایي او په خپل منځ کې چې دی نو دغه ستا او دغه زما دغه ستا او دغه زما نو دی نورو له بس ورکې د دې نورو ولې دا انسانان نو دا د دې پلار په دې میراث کې او د خاوند په میراث کې د دې حصه نه کېده چې تاسو په خپل مابین کې تقسیم وکړه ترخې ترخې خویندو پسې حساب کړو خوږې خوږې ځان پسې وخېژولې ولې الله را دو نمبرې نه ویني بې موره بې پلاره ځمکه چې هغې نه لارې او نه اوبه نه یې روي او نه یې ګودري هغه موږ خویندو له ورکو هم په ډېر زور یې ورکو خو ورې کړو نو بیا یې استاد وي کرلیالې کېده ما خو له جرب ورکړې ده مې داسې شل جربه ورکړه نو چې هغې کې نه بادي کېږي او نه پکې تعمیر کېږي او نه پکې فصل کرلی شي اوبه یې نه نو په داسې ځمکه به څوک څه کوي دو رنگی چوڑ کر یک رنگ ہو جا سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا رونو د دې خیال وساتئ د تور سرو خویندو د تور سرو او د سپین سرو خویندو د تروریانو خصوص